जी बिल्कुल د سیلاب د تباهۍ نه بعد په نوخار کې د بحالۍ کار شروع دی. ناظرین دی وخت چې کوم دی مونږه ولاړ یو د عثمانیه ریسټورنټس کې ملګرو دا د دریا کابل په کنار غاړه باندې چې کوم په نوخار د هوټلې دي هغه دی وخت مکمل طور باندې کوم دی اډمې شوي دي د سیلاب تباهۍ تباه کړي دي او څومره چې د خوراک هبونه هغه هم تباه شوي دي. کم होटल موږ کې یادو عثمانیه وي که تاج محلي یا که موږ کوربه یادو او که یا د موږ د ریول یادو او یا که موږ اکبر فش یادو نو ټول دی وخت چې کم دی ډېر شدید متاثره شوي دي او ډېر غټ نقصان شوی دی د کم د رستورانټو وابسته خلک چې کم دي د هغې ډېر په کروڑونو اربونو روپۍ باندې نقصان شوی دی. او دا هوټل چې تاسو ګورئ لویه تباهي ده. کله به خلک دلته راغل د انجوای کولو لپاره او خلک به راغل د ماښام د دغه لپاره انجوای کولو به د ډېر ښایسته لوکیشن به او ډېر د سیند په غاړه باندې یخې هواګانې وي. خو افسوس چې دې سیلاب چې کم دی هر څه تس نس کړه نو هغه غټ نقصان چې رسولی دی دې وخت کې د سیلاب چې غټ نقصان رسولی دی هغه دې رسټورنټو ته هغه رسټورنټ ته رسولی چې کم د دریا کابل په کناره باندې پراته دي. دې وخت کې تاسو ګورئ د بحالۍ په رستورانټ کې د کارونه شروع دي تاسو کتل او دې کې دا بالکل د سیند په غاړه باندې دی. اوس هم تاسو ګورئ د سیند هغه خاموشۍ اوبه چې کوم دي هغه سړي ته هغه یره کېږي هغه یرې اوس خاموشۍ په بالکل په ډېر حالت کې دا روانې دي په خپل منزل مقصود ته روانې دي. خو ملګرو د لویه تباهي نه بعد د چې کومه تباهي شروع کړې ده خاص تر په نوخار کې چې کومه تباهي وکړه او اوس مخامخ چې کوم خلک روان دي او تباهي کوي یقینا دا ډېر دغه خبره ده د افسوس خبره ده. او دې واقع چې کوم سیلاب زده علاقې چې کوم دي هلته خو ډېرې مسایل دي هغه به موږ وقتا فوقتا ته وڅښیو چې هلته کوم د ډینګي وبا ده چې کوم هلته خلکو بېروزګاره شوي دي چې کوم خلک هلته کورونه تباه شوي دي کوم خلکو ډېر غټ نقصان شوی دی نو هغه ځان له دستان دی. خو موږ دې وخت تاسو ته ښیو د هوټلو هغه د رستورانټو هغه د تباهۍ هغه دغه ته موږ ښیو چې دې وخت تاسو ګورئ مکمل طور باندې چې کوم د عثمانیه کوربه دا څومره چې مشهورې هوټلې وي د نوخار هغه په سیمه کې چې پراته وي او د کابل په کناره باندې پراته وي د ښایسته لوکیشن هغه مکمل طور باندې دې وخت کې ویرانې دي. او هغه ځای کې د مزدوران لګیا څو ورځې وشوي مزدوران لګیا خو هغه ځای نه خټه او هغه کې چې کوم دی نشي وتی. او دې وخت تاسو ته هم د محمد خیاط زموږ کیمرمن ته د ښیي او دا ټول لوکیشن تاسو دا وګورئ د هغه په کیمره باندې تاسو ګورئ او تاسو ته ښیي. نو ملګرو ډېر افسوسناک صورتحال دی. یقینا د دې خلکو دپاره چې کوم د دې کاروبار سره وابسته دي هغه خلکو موږ یو منو چې هغه خلک به چې کوم دی هغه خلک به اربپتیانې کروڑپتیانې خو غټ نقصان چې کوم دی هغه د هوټلو ته او رسټورانټ ته ملو شوی دی. او هغې سره بله خبره کومه چې دې هوټلو سره ډېر بېروزګاري هم د حد سیوا شوه ځکه څو ورځې وشوي دا هوټلې بند دي او دا هوټل چې کوم دی د بندېدو سره چې کوم دی نو ډېر خلک چې کوم دی بېروزګاره شوي دي مزدوران بېروزګاره دي او هغه چې کوم دی د هغې په وجه باندې ډېر دغه دی بېروزګاري شره چې کوم دی زیاده شوې ده او بالکل له سیلاب چې کوم لویه تباهي ده تاسو ګورئ د هغه ښایسته پلی ایریا وي چې کوم دی کې ماشومانو لوبې کولې ماشومان والدین سره راغل او هغه نن تاسو ګورئ چې نن مکمل طور باندې ویران پراته دي او بالکل د تباهۍ حال بالکل وګورئ تاسو ګورئ چې مکمل طور باندې تباه شوي دي د اوبو نه ډک شوي دي او تباهي ده لویه تباهي وه. یو افسوسناک د قیامت یو زهرا قیامت یو منظر پیش کولو. نو تاسو ته موږ ښیو وقتا فوقتا به د نوخار د تباهۍ ذکر راته موږ کوي د خپل د یوټیوب او د فیسبوک په لارې به تاسو ګورئ چې کومه نوخار کې کومه لویه تباهي شوې وي او کومه تباهي د سیلاب راغلی او هغې نه کومه تباهي چې شوې ده هغه تاسو وقتا فوقتا تاسو سره موږ به شیر کوو. خو او اوس هم تاسو ګورئ د نوخار کې ځای په ځای په سیمه کې چې کوم دی د سیلاب چې کوم د علاقې دي هغې کې د بحالۍ کار شروع دی. خو دا خبرې دي او نور به انشاءالله موږ د نیکسټ پروګرام دپاره تاسو نه موږ اجازت غواړو. والسلام.